درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا واقعه چې دنو دا د معراج په نوم باندې مشهوره ده، اسراء او معراج دې ته ویل کېږي، او دا په اسلام کې او په نبوت در جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډیره اهم واقعه ده. هر کله چې د مشرکینو د مکې ضد او مخالفت ډیر زیات شو، سیوا شو، نو دلته د نبی صلی الله علیه وسلم چې ډېر قریبي ملاتړو ابو طالب صاحب خدیجه الکبرى رضی الله عنها هغه وفات شوه. د طایف خلکو هم خبره ونه منله. دا مسلسل د غمونو یو ډېر لوی غرو او ډېرې غټې سلسلې وي چې د الله په پیغمبر باندې ټولې په یو ځای رالې، او د مشرکانو تکذیب او د هغوی د طرفه مخالفت هم ورځ تر ورځې سیوا کېده. نو د سیرت د ماهرینو په رڼا کې زیاته صحیح خبره دا معلومیږي چې دا د نبوت یا 12 کال دی یا 14، یعنی په کم کال چې د هجرت کې د دین یو کال مخکې یا 2 کال مخکې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رمضان دی یا د محرم میاشته یا څوک ربیع الاول میاشته، خو په دې کې الله تعالی د اسراء او د معراج یو لوی سفر چې د نبی صلی الله علیه وسلم ته نصیب کو. ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام نه چې د خانه کعبه ده بیت المقدس ته د شپې په سیسه کې بوتلی شو په یو داسې سورلی چې هغې ته براق وایي. براق ورته ځکه وایي د برق نه دی، او برق چې دی نو دا برېښنا ته ویلی کېږي، یعنی د بجلی په شان داسې تیز ترینه سورلی وه، دا الله طرفه وه. جبریل علیه الصلاة والسلام اوس ملګری دی، هلته کوز شو او هلته د شپې ټول انبیاو له امامت وکړو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امام الانبیاء وی، امام الانبیاء، سید الانبیاء. دا ورته په دې وجه وایي چې په شپه د معراج باندې الله عز وجل نبی صلی الله علیه وسلم ته د اکرام او اعزاز ورکو چې ټول انبیا پسې شاته ولاړو، مونځ یې پسې وکړو. دې ځای کې دې سوالاتو ته ضرورت نشته چې انبیا خو وفات شوي دي څنګه ولاړو، دا د الله کار دی. کم کارونه چې الله کوي کې مونږ له په هغې باندې مونږ ایمان نه وړو، او مونږ ته د هغې د ایمان د راوړو حکم دی په هغې سلسله کې. د تفصیلاتو نه دی چې مثال په طور باندې خو مړي دي او مړی څنګه، دا د الله کار دی چې د هغوی روحونه یې دغلته ودرول، همدغسې یې ودرول. خو بهرحال انبیاو له مونځ وکړو. بیا د هغې نه پس د جومات نه بهر داسې یا موږی یا یو کړی وه، هغې ته یې براق وتاړه، او په دقه شپه باندې الله عز وجل د خپل پیغمبر وخېجه وبره. نو د دې ځای پورې چې دا کوم سفر دی دې ته اسراء وایي. د دې ذکر په سورة کهف کې راغلی دی، په سورة بني اسرائیل کې راغلی دی. اول سر سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. دا آیت چې په دې کې د اسراء واقع ته اشاره ده، او بره چې کومه واقع ده په سورة النجم کې بیا ذکر شوې ده اجمالا، او په صحیح متواتر حدیثو کې د هغې پوره تفصیل راغلی دی تفصیلا. نو په دې واقعه باندې هم ایمان لرل، دا په حقیقت کې په قرآن باندې ایمان لرل دی، او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لرل دی. بره چې وختو د بیت المقدس یا مقدس نه، نو د اسمان دروازې له چې به ورته اول اسمان له، نو په ټولو کې دا ترتیب و، هغې باندې سخته سیکورټي ده. اواز کېږي څوک یې؟ جبریل علیه السلام وایي زیما، بل څه څوک دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. محمد پیغمبر آخري او هغه دی. د پسې سوال جواب شوی او سوال جواب شوی د الله طرفه. ښه صحیح ده، راځئ وګوره ډېر غټ نظام دی، ډېر غټ سیسټم دی. داسې نه ده چې یو سړی دلته د شپې ټکه ټوکه تراویح وکړې، څه وکړم ما 20 رکعته وکړو، ما 15 وکړو، ما 13 وکړو، او ټک سپ او د ده دا خیال دی چې ګینې ما بس تراویح وکړې، مونځونه مې وکړو. دا سوال پسې وروسته پکار دی یا الله قبول یې کړې رانه
چې دې ته د اسمان دروازې کولاویږي که نه کولاویږي دا چې اسانې دروازې نه دي چې هر سړی په خپل طبیعت باندې ورشي د الله د پیغمبر په باره کې چې هغه الله پسې سوال جواب کړی دی او جبریل علیه السلام یې ملګری دی او باقاعده تپوس کېږي چې یاره به د پسې سوال جواب شوی دی که نه دی شوی. بهرحال چې کله اولنی اسمان ته وختو په دې کې د آدم علیه السلام سره ملاقات وشو د هغه د روح څه وشو هر څنګه چې وشو دا زموږ موضوع نه ده خو آدم علیه السلام ورته الله تعالی وښو هلته او هغه باندې سلام وکړو هغه ورته په خیر رالي ووي د سلام جواب یې ورکړو او وایي به چې واقعي ته د الله پیغمبر یې د هغه د نبوت اقرار یې وکړو او دارنګې چې دی نو د هغه ښي طرف ته هم څه روحونه او ګس طرف ته هم آدم علیه السلام خی طرف ته چې به کتل خندل به او چې ګس طرف ته به کتل جړل به ځکه دا خی طرف ته د هغه اولاد دی چې نیکان دي جنت ته به ځي او ګس طرف ته بدبخت مخلوق ته بدبخت اولاد دی به جهنم ته ځي بیا هم بچي دي هغه پې زړه خوږېده ځکه به پر یو طرف باندې خندا کوله خوشحالي به یې کوله پر بل طرف به ژړا کوله. بیا دویم اسمان ته باغی کوم دا ترتیب و پای کې د زکریا علیه السلام او د عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو سلام کلام وشو هغوی هم د نبي صلی الله علیه وسلم د نبوت اقرار وکړو. دا سوال لږ څوک نه کوي چې دلته د پیغمبر سره بیت المقدس کې مونځ وکړو هلته بیا څنګه مخکې شو نو دا ما څه ووي دا د رب العالمین کار دی چې هغې پسې دلته هم راوستی شو هلته هم بیا مخکې خیجولي او د نبي صلی الله علیه وسلم سفر چې دی دا په یخه باندې دی دا د جسد سره دی په یخه باندې دی. خلک وایي دنیا ترقي کړله زمونږ پیغمبر د ټول نه لوی ترقي یافته و چې هغه عرش ته رسېدلی دی الله تعالی د سدر منتها نه هم برابولی دی ترقي برختو ته وایي په دنیا کې یو پیغمبر ته داسې اعزاز نه دی حاصل شوی او نه د هغوی امتونو ته دی دا دې امت ته او د دې پیغمبر ته دا اعزاز حاصل دی چې ټول نه لویه ترقي هغه کړې ده چې څوک دغه په طریقه روان انشاءالله هغه به هم ترقي کوي د هغوی اعمال الله تعالی ته برخیږي او انشاءالله چې د مرګ نه پس شي د روحونه به هم الله تعالی برخیږي. الله دې زموږ د ټول صدقه معامله د سعاده او د نیکبختو وکړي. دارنګې بیا دریم اسمان کې یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو سلام کلام وشو هغې د نبوت اقرار وکړو په څلورم کې ادریس علیه السلام او په پنځم کې هارون علیه السلام په شپږم کې موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام په خوا چې تېرېده نو موسی علیه السلام په ژړا شو وایي چا تپوس وکړو ولې ژاړې وایي ځکه ژاړم چې زما نه وروسته یو کشر هلک چې دی هغه له الله نبوت ورکړو او د هغه په امت کې په لکونو خلک جنت ته ځي اکثر به ځي او زما د امت په نسبت باندې به ډېر زما امت به ډېر لږ ځي حال در چې بني اسرائیل به بیا هم د نورو امتونو نه زیات دي د هغه باندې چې په وخت کې چا ایمان نه وړی خو لیکن موسی علیه السلام په دې وژړل چې د داسې بختور انسان دی چې د به ډېر امت چې دی په کثیر تعداد کې به جنت ته ځي. بیا الله اووم اسمان ته وخېژه او په اووم اسمان کې ابراهیم علیه السلام هغه باندې سلام وکړو او د هغه خواته چې دنه چاپېره ماشومان وایي دا هغه ماشومان دي چې په وړوکوالي باندې مړه شوي. بیا دلته د ټول تفصیل نشته غرضي خبرې تکو غټي غټي وای بیا دا غینه پورته الله تعالی سدرت المنتها ته ورساو. سدرت المنتها د دې یو بیره ده چې د دې سټو تنه چې د په وم اسمان باندې ده د دې زیلي او د دې څنګه چې د عرش ته پورې رسیدل دي دومره غټه بیره ده او دا غي یو دانه چې د نوغات د حجر په عربو کې حجر یو علاقه وا دا غي چاټي مشهور وي غټه غټه چاټي به جوړولې لکه مثال د ماته دلته پته نه لګي چې کومه علاقې چاټي به مشهوري خدا غټه غټه چاټي خلک اکثر په خاص کلونو کې یا بل دغه کې به خودي چې دا ترقی لانه ورغل کولر یو یاد شي په غټه سطح نو هغه چاټي په خلکو کور کې مروړي اکثر په لارو کې په مسافرخانو کې به وي نو دومره غټه چاټي د غي عمر د حجر چاټي مشهوري عربو کې د هغه چاټي عمر د غي ودانه وا حلدر چې عام د دنیا بیري چې دونه وړي وړي د جنت بیروا پاڼې چې دی هغه وایي د اتي د غوږونو عمرې وي په هغې باندې وایي داسې تاروزکي شان شهین او د سرو زرو په شان کارېده او د هغې بیرې باندې چاپېره داسې رڼاګانې وي چې هغه به بدلېدې را بدلېدې لکه ستاسو خیال یې دلته چېرته یا د چا واده یا هسې څه پروګرام وي نو دا هغه قمقمې ورته ویل کېږي داسې بلپونه د بجلی باقاعده هغه د پړق پړق کوي داسې نو دقسې بلپونه او داسې یو انوار او الوانو په دې سدرة المنتها باندې وایي د الله تعالی پر مخلوق کې د چا وس نه کېږي چې د هغې حسن بیان کړي دا به بساسې موږ نمونه خروار حسن بیان شو وایي بیا نبی صلی الله علیه وسلم بیت المعمور ته ورسېدو بیت المعمور داسې ځای دی چې دې ته روزانه 80,000 ملایک داخليږي د عبادت لپاره
او بیا هغوی له دوباره نمبر نه ورځي د قیامته پورې. دومره ملایک دي په دې اسمانونو کې. او بیا نبي صلی الله علیه وسلم د هغې نه پس جنتونو ته داخل شو. په دې جنتونو کې ناشنا نعمتونه او د هغې خاوره هغه د مشک وه خټه چې کوم هغه سیمټ او د هغې مثاله ده او دارنګې د هغې خښتې د سرو د سپینو دي. او بیا په هغې کې چې دی نو د هغې نه بره رسول الله صلی داسې یو ځای ته ورسولی شو چې هلته مسلسل چې دی نو د صحیفو او د لیکلو چې دی نو چغار راته د قلمونو چغار خوتو د ملایکو د لوح محفوظو دا چې د دې ټول مخلوق تقدیر او په دې دنیا او کائناتو کې چې څه کېږي دا هلته لیکلی کېږي او ریکارډ کېږي. نو دا یو غټ دفتر دی او په هغې کې به څه نه یو څه ریکارډ بنوي د هر انسان په باره کې ډیټا هلته مسلسل جمع کېږي د دا چل وکړو د دا چل وکړو د دا چل وکړو د دا عمل وکړو دی په دې وخت کې مثال په طور درس ته ناست دی دا په پلاني وخت کې بیعه کوي شیرا کوي دی ګناه کوي مسلسل چې دی نو دا یو ټایپینګ او یو چې دی نو رایټینګ او خبره چې دی نو لیکل او تحریر او د قلم د چغا خېجو لګیا دی د الله په حکم باندې. دلته کرام کاتبین لګیا دي او براه راست هلته چې دی نو د تقدیر نوٹ کېږي هلته چې دی نو هم عمل لګیا دی او هغه چې دی نو لیکلی کېږي. او دا بالکل چې دی نو یو براه راست الله تعالی د علم مطابق الله د دې پر خپل مخلوق مقرر کړی دی ملایکه. وی بیا د الله عز وجل سره د راز او د نیاز دپاره د الله پیغمبر نور هم پورته وخېجولی شو. دې کې صحیح دا ده چې الله تعالی خپل رب چې دی الله تعالی عز وجل د خپل پیغمبر څخه خبرې کړلي برای راست. لیکن صحیح دا ده د اهل سنت والجماعت جمهور اهل علم دا وی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې سترګو باندې الله لیدلی نه دی. عائشه رضی الله عنها تپوس کړه نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ووی چې نور انا اراه هلته سمې رڼاګانې وي ما الله نشو لیدی. دا سترګې چې دي دا د دنیا سترګې الله نشي لیدی. انشاءالله په آخرت کې زموږ ایمان او عقیده ده الله دې خپل دیدار موږ ته نصیب کړي. الله تعالی به خپلو نیکانو بندګانو ته خپل دیدار ورکوي. نو نبي صلی الله علیه وسلم خبرې ورسره براه راست کړي دي. په دې کې 50 منځونه فرض شو. واپس یې که موسی علیه السلام وي واپس لاړ شه او ستا امت دا نشي کولی. نبي صلی الله علیه وسلم واپس ځي او د بخاری شریف په روایاتو کې دي چې لس ځله چې دی نو دا تله راتله وشو په دې کې هر ځل 5 منځونه کټ کېږي نو 9 ځله نو 15 منځونه کټ شو او په دې اخري کې ورته بیا موسی علیه السلام ووایي چې د 15 کې ولا هم ورشه چې کمې کړي. نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې ماله حیا راځي د الله نه د 50 نه خبره 15 راله او بیا هم نه کوي نو دا به ډېره بدبختي کوي. نو الله ورته ووایي چې بس خبره هم په دقه ده په 15 ده که ته راغلی مې نور پکې کمی نه و. البته دا ده چې ستا امت د 15 وکړي نو زه به سزا ثواب او د دې اجر حق د 50 ورکوم. هي 50 وهن 50 د 15 دي خو بیا به د دې ثواب د 50 وي. الله اکبر. الله څومره پر خپل پیغمبر باندې او دغه پر امت باندې چې دنه مهربانه دی. الله دې موږ له 5 وخته د مانځه توفیق راکړي. موږ مسلمانان په دې کې کمزوري کو رب دې روزه کې صرف مازیګر خلک راځي نور نه راځي. نو د الله عز وجل د امتحان نه د ابتلا نه د دین موږ په منځ باندې په عبادت باندې بچ کیږو خلاصيږو به الله دې موږ له توفیق راکړي. بیا وی د دین وروسته چې دی نو نبی صلی الله علیه وسلم سره ناشنا امور ولید په دې معراج په سفر کې. یو خدا چې فرشتي ورته شوده او شراب دواړه راوړو و نبی صلی الله علیه وسلم شوده راواغسته. نو ویل شو چې بس اله فطرت طرف ته دی هدایت وشو او فطرت ته اختیار کو. کته د شراب راغستی یو وخت له حرام شوی نو خو امت پر ټول په گمراهی باندې سارو. الله شراب نه خو خول د الله نو خو د فطرت خبره راټینګ کړه ځکه چې شوده فطری شی او شرابو کې خو چې دنو پای کې مهنت کیږي هغه کې نچوړول کیږي پای کې خوده کیږي هغه د انساني مهنت په نتیجه کې پیدا کیږي. الله برای راست شراب نه دی پیدا کړ د کجورو نه جوړي د کشمیشو نه جوړي خروسته ته جوړي او پي چې دی شوده نو د برای راست په دې سنورو کې الله تعالی پیدا کړلی. نو د فطری سیز دی د وجه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې مبارک شه تا فطرت چې دی نو واغستو سو امت په نه گمراه کیږي په یو ځای. دا رنګ چې د نبی صلی الله علیه وسلم سلور نهرونه ولدو چې د جنت نه راوځي د سدرۃ المنتهى نه وې دوه پکې ظاهري نهرونه دي او دوه باطینی دي. ظاهري چې دی دغه کړی دنیا ته رسیدلې ده د جلو پورات نیل او پورات چې په یو په مصر کې بهږي او په عراق کې دا چې دین د جنت نه راغلي دي اصل کې او باطن چې دی په جنت کې دي. د کې د اشاره ده چې الله تعالی د دین تمره غالب کوي چې دا نهرونه اصل کې جنت نه راغلي نو دلته به جنتی ماحول جوړیږي ان شاء الله اسلام به غالب کیږي او بهشکه الته اسلام رسیدلې ده ورسېدو. دا رنګي وای د جنت د جهنم چې کومه څوکیدار دی مالک د غنوم دی هغه ولیدو و هغه به خندلم نو پر
تنګدي باندې بالکل څه تازګي او څه خوشحالي نه وه. یعنې دا د جهنم څوکیدار دی او د جهنم چیپ دی. نو کله کله چې دی نو دا ځینې خطرناک سیکورټي والے چې وي که نه نو هغه داسې که تو ته سلام هم کوي نو هسې په ښه زړه باندې سلام هم نه علي. نو ځکه د هغه ډیوټي دي چې د هغې سره چې دی نو دا قصې نه کېږي. خو دا خو د دنیا یو خبره ده. د جهنم چې دی نو دغه دا الله تعالی ذمہدار جوړ کړی دی او هغه د جهنم څوکیدار دی، مشر ملک دی، چیپ دی. نو دغه مالک نوم دی او هغه خان دی نو هغه چاته داسې په جبه یا په دې مخ کې تبسم قدر هم نه راولي. دا بل یو د عذاب نښه ده چې الله تعالی مقرر کړی دی. الله دې موږ وساتي. وی بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا خبرې اوس مهمې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې چې چا د یتیمانو مالونه خواړه نو د هغوی یې داسې د وسپنې غټ غټ نوکونه ول د چې هغوی به پرې د خپلې خولې چې دی نو شو کولی او وایي د هغوی داسې خړتمونه لکه د اوښ د شونډکونو په شان غټ شونډکونه و په هغې کې به چې دی نو ور اچولی کېده او پرې شابتې وتو. دا د یتیمانو مالونه یې خواړه. وایي نو سودګرې ول چې غټې غټې خېټې وي د هغې د وجې نه به خوځېدی نه شو د خپل ځای نه. او د فرعونیان به په دې جهنم کې دا ولید او د فرعونیان به د پاسه په دې جهنم کې تله راتله. نو دغسې چې دی نو دا د دوی بله یو سزا وه او په خپو کې به یې چقول. هغه هم جهنمیانو دي وه خو د سودګر د هغوی نه هم بدتر والله تې لاندې اچولي وو. زناکار یې ول چې د هغوی مخې ته سربې تازه غوښې هم پرتې وي او بل طرف ته چې دی نو خوارې او مردارې غوښې وي بوی ته ته وایي دوی به مردارې خوړې او هغه پاکې به پرېښودې. ځکه د دوی په دنیا کې هم دقه کار و چې دوی دپاره یو جایز نکاح و هغه یې پرېښوده خپله ښځه او خپله بیبي او په نارواو پسې په حرامو پسې ګرځېده. نو دقه به هلته هلي چې بیا به مردارې غوښې خوري. دارنګې چې دی نو هغه زنانه چې مثال په طور باندې هغه پردو سړو خوا له ځي راځي پرده نه کوي وایي هغې ولیدې د دې سینو نه ځوړندې وې هلته. دا ډېرې عجیب خبرې دي. بهرحال دغسې چې دی نو نور هم ډېر عجایبات لیدلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی نو د دې نه قوم خبر که هغوی ته دروغ وایي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولنی سړی دی ته رښتیا وایي. بس ټولو خلکو یې ته دروغ وایي هغه رښتیا وایي. نبي صلی الله علیه وسلم یې ته صدیق دا لقب ول نبي صلی الله علیه وسلم په دې وجه ورکړی و چې ته ډېر زیات رښتونی یې. قریشو وایي داسې نبي صلی الله علیه وسلم ورته وګوره ستاسو قافله مې لیدله چې اوښتې ورک شوی و هغه په فلاني ځای کې دی چې لاړ عقل ته و. بیا وایي دا تا سحر کړی دی جادو کړی دی دا په دې باندې معلوم کو. نعوذ بالله من ذلک. بیا دې ووایي چېرې تا چې دی نو بیت المقدس ته تللی نو د هغې پلانۍ دروازه به کوم ځای را الله ورته ټوله نقشه مخې ته کړه وایي کوم ځای ښایي. نبي صلی الله علیه وسلم ورته ټول تفصیل ووایي. بیا هم هغوی ایمان نه راوړ. ځکه قرآن وایي چې فابى الظالمون الا کفورا. ظالمان سوا د کفر نه بل د هر شي نه انکار کوي. او دا د دې لپاره چې د غټې نښې ویني د الله په قدرتونو باندې کامل یقین نشي او دارنګې چې دی نو د الله عز وجل په ذات باندې اعتماد راشي. بیت المقدس ته بتلو کې دا اشاره وه چې دا ځای چې دی د بني اسرائیلو نه اوس امامت او قیادت تلو والا دی د دې مشري به هم الله تعالی درکوي. ځکه دا واقعه الله تعالی په صورت بني اسرائیل کې ذکر کړه د اسراء او د معراج او د بیت المقدس ذکر یې په دې حیثیت او په دې حکمت باندې وکړو چې اوس د بني اسرائیل نه مشري تل دا به هم انشاءالله ټوله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشري داغه د دین بیرغ په دنیا کې ځلیږي د لا اله الا الله او د محمد رسول الله. الله عز وجل دې موږ له عمل توفیق راکړي د نبی صلی الله علیه وسلم او په دې سفر کې چې هغه کومه خیر او جنتونه لیدلي دي الله دې موږ ته نصیب کړي او چې څومره شرونه څومره فضائح او څومره جهنم او دغه ماحول لیدلی دی الله دې موږ بچ کړي. دغه لپاره چې موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم لار ښودلې ده الله عز وجل دې په موږ په هغې باندې د تلو توفیق راکړي. زموږ شاګرد مفتي عبدالحمید صاحب چې وفات شوی دی دته خصوصي دعا یو ځل بیا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي. الله تعالی ته د قبر د عذاب نه وساتي. الله بچو ته ته ډېر صبر ورکړي. الله تعالی ډېر ګران غم دی خو الله ته یې ورته آسان کړي. الله زموږ ډېر خادم و الله تعالی ډېر تابعدار و الله تعالی ډېر ادبناک و الله تعالی دغه ادب او دغه خدمت د ټولو له په کار راولي. الله عز وجل تقصیرات او کوتاهي ورته شوي هغه ته معاف کړي. الله تعالی د کومو وروڼو سره د چا سره څه خبرې اترې راغلي د هغو په زړونو کې هم واچوي چې هغه ورته معافي وکړي. الله تعالی د دین یو ګلو تعالی درغې ته وسه د داسې معامله وکړي لکه څنګه چې د باغ یو مالیار د ګلونو څخه کوي. الله تعالی د نرمۍ او د شفقت معامله وسه وکړي. د رمضان مبارک میاشت ده یاله نور چې څوک وفات شوي د هغوی هم په حال رحم وکړي او یاله چې څوک بیماران خاص کر د دې وبا نه چې کومه خلک متاثره دي یا څوک پې بیماران دي الله ټولو له شفای عاجله ورکړي. زموږ بل یو شیخ الحدیث صاحب دی استاذ هم دی د تفهیم القرآن مردان مولانا شیخ عبدالقدوس حفظه الله ورعاه الله شفای کامله نصیب کړي. الله تعالی ټول عمر د قرآن او د سنت درسونه کړي دي. الله تعالی هغې ته له صحت ورکړي
ورکړي الله تعالی ته د ډیر عمر پورې په موږ باندې سایه د رحمت او سایه د عطف او د شفقت په موږ باندې ولري الله نور چې څومره علما کرام دي الله تعالی بیماران به الله تعالی څومره د دین خدمتونه کوي یا الله ته خدمات قبول کړي وصلی الله نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین امیر صاحب ته نور خبرې نو کومه ځکه چې سم مطالبه کې وکړه خیر دی